الرحمن الرحیم. حلال و حرام ولکم معایر دی په دوی کې پنځم معیار د احترام انسانیت. انسان ولا وجود کوم دا نجس نه ده، خو د خوړلو د اجزاو استعمال نه کومه منع رغلی د احترام په بنیاد باندې ده. د وجې نه د انساني جسم هیڅ قسم ټوکړې استعمال دا د انساني احترام خلاف کېدلو په وجې باندې څه شی ده؟ ناجایز ده. خوراک کې وي، لباس کې وي، بلې طریقې سره وي، انساني اجزا او مباح استعمال نه ده موجود. لہذا د دې خرید و فروخت هم څه شی ده؟ جایز نه ده. انسان مبیع نشي جوړېدی. غلامۍ په انسان کې یو تصور موجود و، نن دغه وجود هم دنیا کې نشته ده. لہذا د انسانانو څه شی نشي کېدی؟ بیع او شراء نشي کېدلی. په دې کې ځینې صورتونه مستثنا شته دي. انساني اجزاو استعمال خو اصولا حرام ده، خو څه صورتونه به ضرورت د هغې جواز څه شی کړی ورکړی شوی ده. ټولو نه اول رضاعت ولا مسله ده. شودیم د انسان جز ده، اصولا خو د دې استعمال هم حرام کېدل پکار دي، خو د بچي ولا غذا ضرورت پیش نظر شریعت د دې اجازت ورکړی ده چې مور خپل بچي ته شودې ورکوی شي، او که یوې مور کې شودې نشته واړه ماشوم ته هغه رضیع ته څوک ورکوی شي؟ مرضعه هم شودې ورکوی شي. اوس ګوره دا ضرورت ته خوراک پرې تړلی شوی. لہذا بنا بر اختلاف ته اقوالو د ائمو چې رضاعت ولا اخیری حد 2 کاله ده او یو کال څه شی ده؟ 2.5 کاله. 2 یا 2.5 سال وي دینه اخوا ګوره بچی ته هم شودې ورکول جایز نه دي. غټ سړي ته خاص هم شودې ورکول د بلې زنانه ولا یا د چاو زنانه ولا هم څه شی د اجازت نشته. دومه استثناء کومه دغه انتقال خون یعنی وینې ورکول. اوس وینم د متوسو بدن یو جز ده. احترام انسان ته وګوري د وینې ویر کړه دیر کړم جایز نه ده، خو چې کله د مو بدن وینې باندې د بل انسان ولا وجود برقرار پاتې کېږي، دغه زندگی محفوظ کېږي ورسره، نو موږ ته شریعت د دې خبرې سره کړی ده، جواز راکړی چې وینې ورکول بل ته جایز دي. ځکه دا شودو سره د وصف ډېر نږدې ده. ګوره شودې بدن کې خود به خود را پیدا کېږي، بیا ختمېدو نه بعد خود به خود دغه اجزا بیا څه کېږي؟ پوره کېږي. وینه باندې ده بدن کې خپله جوړېږي او بیا خود به خود دغه غوتلي اجزا او بدل کې نور اجزا څه کېږي؟ هغه را پیدا کېږي. نو وینې ورکول هم څه شي دي؟ جایز دي. صرف یو جوهري فرق دواړو کې دغه دا ده چې شودو سره مدت رضاعت کې حکم د حرمت لګېږي، وینې سره حکم د حرمت نه لګېږي. یعنی که چا بل مریض ته وینه ورکا دی سره به حرمت نه ثبتېږي، او که چیرې وي زنانه مدت رضاعت کې دا مسله سې تاسو ته معلومه ده شودې ورکړل هغه سره به څه ثبتېږي؟ حرمت رضاعت به ثبتېږي. د وینې انتقال دا بدن ته جوړوالي دپاره هغه سړي صحت برقرار کولو دپاره اجازت ده، او د دې بدن کې را پیدا کېدل هم از خود دي. الله جل شانه داسې نظام جوړ کړی چې وینه ورکې خود به خود څه کېږي؟ پوره کېږي. نو د وینې خرید و فروخت جایز نه ده. مفت ورکول جایز شو، خو خرید و فروخت جایز نه ده. ضرورتمند ته به وینه ورکوي بطور انسانیت دفاع څه دغه زندگی بچ شي، روپۍ ټاکا به ورباندې نه اخلي. که بیا یو ځای کې یو سړی محتاج د وینې اخیستو ته ورته مفت وینه نه میلوي ده نو دا سړی ورکې ګنهګار نه ده. وینې خرڅولو والا به هر حال د حرامو ارتکاب کوي، هغه پوهېږي، هغه الله سره معامله پوهېږي. د شریعت کوم حکم دغه دې پورې جواز ده. همدارنګې یوه بله مسله دې دور کې دا ده چې انسان ولا شودو سره علاج فقهاو دا جزیه ذکر کړې ده. که چیرې د چا ولا سترګه څه کېږي؟ خوږېږي، دې کې درد وي، او بیا د دې علاج دپاره انساني شودې ورکې څه کړلی شي؟ هغې ولا ساس کې قطره نیمه ورکې ور واچوی شي، نو دا هم ضرورتاً جایز ده. دغه کوم کتابونه اخذ کولو هغه خو نه دي لیکلي، خو تاسو به سره خپل طرف نه ګوره دا ملحوظه او تنبیه زده کو
څه دا جواز به هغه وخت وي چې کله نورې ادوایات یا خو میسر نه وي یا میسر وي خو هغه ورکې کارګر نه وي، هغه دوایي څه نه کوي، کار نه کوي ورکې، نو دا به مجبوراً ضرورت به هلې ثابتېږي چې دي جایز علاجونه څه شي شمونه لاس نه مفقود شي، ختم شي. ښه ورسره چې کله دا کېده مو ولګوو چې طبیب ورته انساني دود څه شي کي هغه تجویز کي، نو بیا به نور هم خبره واضح شي. ګوره طبیبي تجویز کی چیرې دې ته څه ور واچوه، شودو قطره ور واچوه، ورسره جایزه دوایي موجوده نه وي او دوایي موجوده وي خو یا بیا هغه دوایي کار نه کوي، استعمال یې که ستړی په منشور باندې، نو بیا د دې اجازت ته. همدارنګې لکه شراب ولا قطره ځنه بیماری کې مشوم ته ورکوی شي، هغه باره کې علما ونده فتوا ده چې تداوي بالمحرم کوم شرایط دي هغه ټول بور کې ملحوظ وي. که چیرې دینه مفید حلاله دوایي موجود ده دا به نه ورکوي ورته، او بیا دا نه چې خپل ځان نه وایي چې یاره به زه دې بچي ته حلاله دوایي نشته ورکوم، نه، یو مسلمان حاذق طبیب یې ورته څه شی کي مقرر کړي، هغه نه بعد ورته به قدر ضرورت څه په زوره باندې ضرورت پوره کېږي مغوره ورکوی شي، دې نه زیاتي اجازت بیا ورته نشته ده. دې سره تړلې یوه بله مسله ده انساني اعضاو پیوند کړي، خو دا مسله لږ تفصیل طلب ده. اغ بنیاد بندې دغې مسلې ته مزید اوس نه وایي، هغه ځان ته یو بېله داسې ووایي چې مستقل درس جوړېږي. انساني اجزاو کې نن سبا ډېر زیات خرافات کوم دي هغه په دې دور کې شروع کړي شوي دي. الله د موږ تاسو ټولو ایمانونه څه شي کړي سلامت کړي. دلته انساني اجزاو نه جوړېدونکي څو مصنوعاتو بطور مثال مفتی عارف علي شاه صاحب جامعة الرشید استاد ده او دا د بنو ډېر په دې فن کې ماشاءالله کار یې کړی، نور کتابونه یې لیکلي، صرف دا یو کتاب نه ده، په دې فن کې څو کتابونه د سړي لیکلي. هغه څو مثالونه مترخص دي چې غذایي مواد، ادویات اور کاسمیټکس مختلف موادو سره مرکب کې دا شیان استعمالیږي، یا دوایي سره مرکب کی، یا غذایي اجناسو سره څه شي کی مرکب کی، یا کاسمیټکس سره مکس او مرکب کی او څه کیږي استعمالیږي، او وی څوک د انسان ولا اجزا دي. اوس د دې استعمال څه حکم لري، هغه حکم نه مخکې هغه اقسام یې راخستي. پهله شی ده ال سیسټین نومه ده، ال سیسټین. دغه ماده د انسان ولا ویښتونه تیرولی شي، کوم ویښته دي د مو تاسو د سر نه وځي یا مثلا د مو ګیر نه وځي، او بیا دا بطور تطویری خبز یعنی وړه کوم دي دا صحیح معنو کې څه شی کېدل، خمیره کېدل، صحیح اغږله کېدل، چې دا صحیح لنده کړلی شي، هغه دپاره دا ورکې هم څه کېږي مکس کوی شي، استعمالوی شي. یو ماده دي نه دا جوړېږي. تاسو فقهي جزئیاتو کې دا جزئیه ویلې ده چې انسان ولا ویښته څه دي، د دې خرید او فروخت هم څه شی نه ده جایزه نه ده. دا فتنه په دې وطنونو کې چلیږي، روانه ده اوس هم. کله کله کورونو ته راشي یاره که ویښته وي موږ خلو باید دو خلکو ته ویښته ورکول جایز نه دي، ځکه انساني اجزا قابل احترام دي، دفن یې کو نه دا څه خرڅ کو، سړی په دې به څو روپۍ میلوېږي، نو په دې به سړی څه ګټه وکړي. دوم شی ده مولوکو بی 12 مولوکو بی 12 دا ماده انساني جسم ولا مشیمه ورته دوایي که نه پلاسنټا ورته انګلیش کې ویلی شي، هغه نه تېرېږي. اوس مشیمه دا څه شی جنین ارد گرد غلاف اور پرده کوموي هغه تېلی شي. د مور په ګېډه کې کوم جنین ده، حمل کې کوم جنین پروت ده، هغه نه کومه پرده او غلاف راته او دغه ته څه ویلی شي دا شی. دا باندې دوی څه کوي سره وایخلي هغه غلاف هغه جلي ونیسو کومه ده، وایي دا ماده کومې ښځې څه بچی ته شودې ورکوي د هغو شودو زیاتولو دپاره دوی استعمالوي، شودو زیاتولو دپاره دا ماده څه کوي دوی استعمالوي. دریم شی چې کوم انساني اجزاو نه جوړېږي هغه نامه لیکټاټیف، دا هم جنین ولا کومه جلي و غلاف دغه نه جوړېږي، او دا هم د شودو بړولو ولا اشیاو کې څه کېږي استعمالیږي. او څلورم شی پلاسنټا، دا هم د بني آدم جنین کوم غلاف ته هغه نه جوړېږي او کاسمیټکس ولا سامان کې استعمالیږي. کاسمیټکس لکه څومره پوډر، سرخي، دا شیان دي د زنانه ځنو پرې لګي مګي
هغه شیانو پرې څه کېږي دا ورکې استعمالېږي ښه. او پنځم شی EWE دا انتهایی خطرناکه ماده ده. دا 4 میاشتو نه کم انساني جنین ولادت نه مخکې به طریقې اسقاط حمل تیارولی شي. ګوره څو پرې 4 مهینې نه دي پوره د حمل، ګوره پرې هور کې سان رسی هغه نه مخکې څه کوم حمل ضایع شي، هغه حمل او هغې د جیلي وغیره کوم دي دغو نه دا ماده څه کېږي تیارېږي ښه. دا ماده استعمالېږي څه دپاره؟ خوبصورتي دپاره، چهرې تازګي برقرار ساتلو دپاره. یعنې کوم کریم څه دي بنه استعمالېږي چې چهره ورسره څه وي تازه وي، یا څه سپرې ونه جوړېږي الله دې موږ ته نه وښي، نه مو لیدلي نه ونه خبر یو، خو هغه کې تازګي دپاره څه ده به ته به یې که همیشه ځوان ده دغې دا شی استعمالېږي ښه. ای بوډاپې اثار مؤخر کول اور قوت با وغیره دپاره استعمالېږي. شپږم شی چې کوم جوړېږي هغه بوټوکس خو ډېر عام ده نن سبا دور کې. دا خلیې ولا کوم جراثیم نه سیلز څه دي ګوره د مو ټول وجود سیلز نه جوړ ده، خلیاتو نه. هغه سیلز نه دا پروټین او ماده راواخلي او دا شی ونه څه شی کې جوړ کړي. ابتدا کې دا زهر وي، بیا دور سره داسې یو جینیاتي عمل وکي څه ونه څه شی جوړ کړي، یو قسم دوایي ونه دو تیاره کړي، لیکویډ اور یعنې نرمه محلول غونې شی ونه تیار کړي. بیا هغه شی دو څه کوي انجکشن وغیره په ذریعې سره سترګو غیر چاپیر د کومې دا دانې منې راوخیږي یا د کوم دغونه وغیره رخیږي دغه استعمالولو دپاره دوی یعنې چمړې کې تازګي دپاره دوی څه کوي دا شی استعمالوي ښه. تاسو به عموما زنانه په دې دور کې د الله دې مو تاسو په حال رحم وکړي، خو دې موبایل یعنې بدنظري هم دوره عام که که نه څه نن هغه بدنظري پاتې نه شوه. دا وروځې سي تاسو به کتئ د زنانو ته به یې که چا داسې کینچ کړي دي داسې لوړي وي تازګي دپاره، دا ټوله د ځمکه دغه چمړه کومه ده که نه دا شی ورسره داسې لوړي، دا ټول دغه بوټوکس استعمال په بنیاد او دا جوړېږي چونه د انساني وله اجزا او خلیاتو نه جوړېږي. نو نن انسان هم دو خلکو څه شی جوړ کړی ده نعوذ بالله تخت مشک جوړ کړی ده. انساني اجزاو استعمال حرمت باندې مو ابتدا کې خبره وکړه، دا ټول شیونه استعمال څه شی ده حرام ده. الله جل جلاله قرآن کې فرمایي ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا. نورم روایات موجود دي. الله دې متستول په حال رحم